د مشترکاتو کمی خبرې دي پکار دا چې جی کال واخلې چې کال ضروری دی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید. امروز سو خبرې کوي کم ځای نه زه نصیر خبرې کوم یم د کوټ پېښور کوټو پټک نه خبرې. جی نصیر صاحب څه پیغام لري څه پوښتنه لري؟ زه دا پوښتنه کوم مفتي صاحب نه کنه جی چې یو ځای د چې هغه کمره ده مطلب هغې کې واش بیسن نشته واشروم ده که نه جی نو هلته کې وضو کېږي که نه کېږي مطلب هغه اوبه چې کمې دي تا استنجې والا مطلب تا هغه چاردام والا اوبه چې دي کمبوډ ته ځي نو هلته کې ما چې لکه ځای نور نشته یو ځای ده نو ما چې هلته دا وضو کېږي که نه کېږي استنجا مطلب چاردام دغه خو سره د جواب بجې تاسو ته زه درکم اگر زما دا موضوع نه ده زمونږه چې هغه ځای چې هغې کې د پاکوالي خطرې یعنی پاکې اوبه نه نو بیا په هغې کې اودس نه کېږي ځکه چې دا احتمال دی چې که هغه اوبه در باندې د پاسه درځي خو بیا ستا اودس خرابېږي. نه اوبه صفا دي خو مطلب تا چې کومې د اودس چاردام اوبه دي هغه کمبوډ ته ځي نو مطلب ما چې دې ځای کې اودس کېږي که نه کېږي چې صفا دي بیا په بالکل کېږي. ها چې اوبه صفا دي جی ها اوبه صفا دي اوبه بیا کېږي بالکل. مفتي صاحب زمونږ عوام هم موقعي راغی دا پوښتنه چې کوم عام فهم هغه دی نو موږ غواړو چې اصل کې زموږ د خلکو دا دغه چې مفتي او مولا او عالم نوم ووري نو مساغي وداوي چې موږ نه بدی مذهبي او جواب راکې زموږ د دسو د منځو مسلې وراله حل کوي او زوی مچ د علما صرف دې پوري قید کول محدود کول پکار نه دی او پکار دا چې اغوی د دنیا نور علوم طرف ته دنیا نور طرف ته لاړ شي او اغوی چې کوم نو پاهي کې خپل کردار ادا کی. زه خپل د کدا د ذاتی یو نظریه ده زوی ما چې یو سیکریټری چې کوم یو عالم هم پکار دی یو اډیشنل یا کمشنر هم یو عالم پکار دی اس ایچ او یو عالم پکار دی کرنل یا فلا اني افسر چې کوم دام یو عالم دین کې دی شي وای نه چې په دین باندې پوي وي او دین باندې پوي دل هغه یو ډیر لوی سعادت د انسان د پاره ویږي. نو چې کومه خبره مونږ جاری ساتله په مدارسو کې چې کم د تبدیلی ضرورت دی نو دا خو د وخت اهم ضرورت دی که مونږ نن اونکو نو 10 کاله بعد به دا اټومیټیکلی 10 کاله بعد به اټومیټیکلی دا چینج کیږي. ټیکنالوژي دور دی جی او ټیکنالوژي کم حد ته ورسېدله کم ځای ته ورسېده او پکاردار چې موږ د ټیکنالوژي نه فایده واخلو. نو د ریاست کردار ډېر اهم دی. ستاسو د دې پروګرام په ترو سره او د سونو اف ام په ترو سره زه د ریاست نه د چې کوم مشران دي هغې نه دا ریکویسټ کوم چې دوی په دې کې انټرسټ واخلي او په دې کې دلچسپي واخلي د علما مدارس چې کوم ځان سره کېني. دویم نمبر زمونږ چې کوم طلبه کرام دي نو طلبه کرام او زمونږ د مدارس تر دیواله پورې دا ډېر محدود دي هماغه دیواله پورې. نو اوس لازمي خبره ده چې کوم چار دیوالي وي په هغه چار دیوالۍ کې دننه کومه نظریه نو هغه نظریه به پاتې کېږي اب په هغه کې جنریټ کېږي اب هغه کې اجه کله دغه دیوال نه بهر کله اوزي نو هغه به اوماغه نظریه چې کومه ده اب پاتې وي پاتې کې کدی بیا هر څومره اخوا دی خو ته لاړ شي مخ کې رستو لاړ شي نو هغه نظریه په کې پاتې وي. په کار دارا چې مونږ یو داسي کورس ډیزاین شي چې هغه د دې یو مسلکی او فرقواریت چې کوم یو سوچ زمونږ په دې معاشره کې لګیا دي جوړیږي چې دا د دینه بالکل ماورا وي او this is possible. دا ممکن دا په عرب کې وګوري جی دا په جامع سر مصر کې تاسو وګوري دا مدینه یونیورسيټي ایون تاسو لاړ شي جی د هر یو مسلک سره پای کې ملاويږي. زما په مملکت خداداد پاکستان کې دا پاسبل ولې نه ده ولې دا ممکن نه ده چې کم یو نظریه والا یو دیوال جوړ کړی دی هغې نه دې خواته دین نشتلی دی او خواته نشتلی دا ختمولو دپاره دې دپاره سوچ پکار دی دې دپاره حل پکار دی خو دې دپاره حل دپاره زړه پکار دی برداشت پکار دی صبر پکار دی تحمل پکار دی چې هغه بدقسمتۍ نه زما خصوصا د پښتو په معاشره کې عموما د پاکستان په معاشره کې دا کم دی. زه اے نشم برداشت کولی اے بی نشم برداشت کولی ایکس وائی زیډ چې کم دی نو هغه او دغه سره تفرقه پیدا شي بیا هغه تفرقه دومره حد پورې ورسېږي چې زموږ وینه تویوي بیا وینه توی کې چې کوم معاملات وي هغه وشي لکه اوس پرون یو معامله چې کومه راغله او بیا کله موږ سوشل میډیا وګورو نو د فلسطین غم زمونږ نه هیر شو د خپلو غم هیر شو چې آیا دا اوس لکه بنیاد څه دی وجه څه ده ولې زما پښتون وجلی کېږي
ولې زما علما وجل کیږي، ولې زما بغیر د وجې نه بغیر د هغه نه ماته ښودلی کیږي نه ما وجلی کیږي، د دې وجه څه ده؟ اخر د دې بنیاد معلومول پکار دی. اصل کې مفتی صاحب بس دغه مسله ده او اغیار دا کوشش کوي چې زمونږ دا چې کوم مشکلات په دې کې اضافه وکړي، مونږ ان شاء الله چمتو ولاړ یو ان شاء الله او کوشش وکړو چې مونږ په دې باندې دا یو کال ته زما جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر خوش آمدید وایم چې څو خبرې کوي کم ځای نه تاسو आवाज یې لکړ کی خپل ریډیو आवाज فیسبوک چې کوم پاڼه دا غلګه بند کړئ تاسو موږ سره مخامخ شئ. ما ارسه منګری موري شه دا لکټیګړو مسله کې یا عبدالرحیم خبرې کوم جی لکی مروت جی لکی مروت عبدالرحیم سے خوش آمدید درته وایم سبا خبره وکوي. تاسو خوش آمدید وایم او دوار سلام وایم. وعلیکم السلام مفتی صاحب سلام کوي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طرف نو سلامونه قبول کړئ. مفتی صاحب خدا ته خبرو کنه جی چې ماشاءالله دې موږ خپل خبرو کنه چې عدالت کې او دا کې کنه نو تاسو ته وسو سړی روټي څوک نه راکې عدالت خو ډیر پری کنه جی زکه چې مولوی صاحب قدر خلاړو بس نن سبا خو مولوی صاحب څوک نه پیژني هغه پیژني چې خام غادي غام راشي لا بل راشي نن سبا خو عدالت کې مولوی صاحب پکار دي چې هغه قرآن باندې فیصله وکړي. جی 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 نن سبا خو ارشه عام شو، جواری عام شو، موزنا عام شو، ارشه عام شو، نو الله به کار کیږي راته کړه. خدا خو الله پیغمبر علیه السلام دعا کړې چې یار ما محبت نه خواروي په دې دنیا ما به شرم ورسوا کوي کنه. جی نو نن سبا خدا څخه چل دي چې مولوی صاحب او موږ وایو چې دا هغه چیرته کینی کنه علما یو بل سره کینی چې دا په مسلې په چې دا په سزا پي چې یاره دا سزا دلږي چې راغلی او دا عام دا سزا پکار. جی زمونږ نن موضوع هم دغه دا په دې باندې مزید خبرې کوو. تاسو ډیر خوش آمدید وایو. تاسو خبرې زمونږ په یعنی چې کوم زمونږ پیغام دی هغه ته دوام ورکړي ډیره مهرباني. لکه مروت نو سره ورور کال کړي هغه دا خبر وکړي چې قرآن باندې فیصله پکار ده پکار چې قرآن زما د عین حصہ جوړ شي. جی الحمدلله زمونږ عوام یو خو پوه شو او د پوهېدو نه علاوه زه یو خبره کومه چې مجبوره شو. جی دومره مجبوره شو چې اوس زمونږ عوام هم دا غواړي چې اتفاق دی راشي. اوس زما عوام هم دا غواړي چې د یو ممبر نه د بل ممبر نه د بل ممبر نه د څلورو ممبرونو جدا جدا خبرې ولیدي. قرآن یو دی، حدیث هم یو دی، پیغمبر هم یو دی، خو د هر ممبر نه خبره جدا را روانه ده، د هر ممبر نه کردار جدا را روان دی، د هر یو مسلک نه سوچ او نظریه جدا را روانه ده. ولی اوس عوام الحمدلله ایجوکیټ شو، تعلیم یافته شو، پوه شو، خو د پوهېدو نه بعد زیاته زه بیا دا خبره کوم چې مجبوره شو. دومره مجبوره چې اوس هغې دې خبرې ته او مجبوره شو چې هغې دا سوال وکړو زموږ د علماو نه، هغې پوښتنه وکړه زموږ د علماو نه. اوس هغې زموږ ریوان ته لاس راواچولو چې اخر په کوم طرف تاسو موږ روان کړی یو. نو دا رفته د پاکستان د جوړېدو دا غرض چې کوم غرض اوس روان دی چې کوم روان دی. موږ بیا هم نو امید لرو مفتي صاحب دې باندې به کوشش کوو. یو کال ته زما جی السلام علیکم کال موږ سره ډراپ شو. جی دا خبره ټیک ته چې عوام غواړي چې اوس موږ اتفاق وي، اتحاد وي، یو والی وي، یو نیغه لار وي. جی جی او عوام هم دغه یو خبره کوي چې یاره مونږ خو نه پوهېږو تاسو خو پوهېږئ، مونږ خو نه پوهېږو نو تاسو خو پوهېږئ. تاسو که پوه خلک کې نه ناستئ نو بیا د ناپوهې سړي نه به مونږ څه ګیله وکړو. او زه د دې خبرې یو حقیقت او یو هغه بیانوم چې دا څومره تفرقه بازي ده یا شدت پسند دی یا بیا دهشتګردي ده یا بیا جنگ دی یا جدل دی یا وینې تویږي یا ظلم کیږي یا زیاتی کیږي، نو دا بیا عوام کوي. کم ولې کوي عوام؟ هغې څو وجوهات دي. اول وجه خدا ده چې هغه پوه نه دی خپل ذاتي طور، او چا چې پوه کړی دی ګایډنس روټ ورته غلط ښودلی دی، لارې ورته غلط ښودلی دی. لکه د اسپې غونته ورته دغه لګولي چې دا یې بایې به نه ګورې او ستا دغه یو روټ ته په دې باندې ورځه. نو هغې ورته دومره برین واشنګ او داسې طریقې کار هغه ته اختیار کړي وي چې هغه بیا د نور چا د سره اوري نه. نو پکار ده چې د عوام په خپل هم ځان پوهي او د یو شیز باندې چې کوم نه هغې عمل لګي، بلکې خپل هم د هرې خبرې تحقیق کوي، د هرې خبرې ریسرچ کوي، د هرې خبرې چې کوم فتوی دي د فتوو چې کوم دا سیلاب دی بس دا سیلاب بندول غواړي، دا دا طوفان چې کوم رالوتی دی او کوم د فتوو په اړ کې زمونږ کم لګیا دي، دشمن فایده اخلي، اغیار فایده اخلي، دشمن خو زمونږ کمزوري ګوري. جی په کوم ځای کې کمزوري ده هغه کمزوري به رانیسي. نو زما د پښتو په معاشره کې خصوصیت سره او په ټوله نړۍ کې عمومیت سره زمونږ کمزوري زمونږ مذهب دی،
زمونږ کمزوري زمونږ قرآن دی، زمونږ کمزوري زمونږ انبیاء کرام دي چې د هغې د ذات په حوالې سره مونږ کمپرومایز نشو کولی، د هغې د ذات په حوالې سره مونږ چا سره دویمه خبر نشو کولی. زمونږ په دې نړۍ کې چې څونه ریسرچ مونږ کړی دی، تحقیق مونږ کړی دی، نو هغه ریسرچ او تحقیق په بنیاد باندې عمده شوي دي چې مونږ دپاره ګوره قرآن، حدیث، شریعت مونږ ته لارې ښودلې دي. داسې لارې ښودلې چې مونږ ته د ناستې لاره ښودلې ده. تاسو کینئ، ټیبل ټاک وکئ، مثنى وفرادا ثم تفکروا تدبروا. اخو قرآن مونږ ته وایي چې تاسو کینئ، که ما کې غلطي ده ما ته زما غلطي ښودل پکار دی، او بیا زما له دومره فراست او دومره بیا بهادري قرباني پکار ده چې ما ته کله زما د خپل غلطۍ احساس وشولو یا راته چاره کړو په دلایلو باندې، نو پکار دا زه خپل خبر نه رسو شم، زه هغه طرف ته لاړ شم چې په کل کې زما اسلام او زما د وطن خیر او ښېګڼه ده پکې پکار ده. خدا بدقسمتۍ نه انتهایی کم دی، ډېر زیات کم. د دې دپاره زمونږ چې کوم د دې ریاست چې کوم ذمہوار خلک دي، ستاسو غونته خلک دي، یونیورسټو دي، پکار دی چې په دې کې مونږ د تمام چې کوم الحمدلله هغې دپاره کارم روان دی، د هر مکتب فکر نه علما خو چې کوم خطبا وي هغې یو ځای کیني، هغې ته د تربیت ورکړی شي او هغې ته دا وویلی شي چې ولې څه چل دی چې تاسو د یو بل مؤمن مسلمان، د یو بل رور هغه صلاحیت تاسو منئ نه. او زمونږ په معاشره کې چې کوم د بغض او د کینې او د حسد چې کوم بنیاد دی او کوم دا لوی سیلاب او لوی دریاب او کوم دا دون د هوا الودګي نشته، دومره د شور الودګي نشته چې څومره زما په معاشره کې نن د بغض، د کینې، د حسد او د نفرتونو یو الودګي پرته ده. او دا یو داسې الودګي ده چې دا بې فایدې ده. زه وایم خپلو ناظرینو تپوس کوم چې یاره تاسو یو خپل عزیز تربور سره په کینه باندې 100 فوټه ځمکه اخیستې ده، څومره ګټه مو کړې ده، او ګټه خو پرېږده، تاوان ستاسو یقیني دی، او هغه تاوان دا دی چې ستا د زړه سکون دی برباد دی. نو او دا پیغام مونږ ته د کوم ځای نه میلاویږي؟ بعض اوقات د بدقسمتۍ د منبر او د محراب نه میلاویږي. نو د منبر او د محراب نه او چې چا شکل و صورت د علماء د هغه ځای نه چې کوم پیغام میلو شي هغه زموږ عوام ډېر زر اکسپټ کوي. نو زما دا ریکویسټ دی او عاجزانه ریکویسټ دی او لاس پر امر ریکویسټ ټول علماو ته چې د منبر او د محراب نه د محبت خبرې، د اتفاق خبرې، د اتحاد خبرې، د یووالي خبرې او هغه خبرې چې کوم مسلمان ته عزت ورکړي. زما خوږ پیغمبر څه فرمایي صلی الله علیه وسلم چې د مؤمن مسلمان عزت کول داسې عبادت دی لکه مونځ چې عبادت دی، دا د حج او د عمرې په رنګ عبادت دی. زه بعض اوقات دا خبره کوم چې دا مسلمانی چې کومه مونږه صرف مونځ کې محدوده کړې ده یا حج او عمره کې محدوده کړې ده یا مونږ دا په زکات او په صدقات او خیرات کې محدوده کړې ده، نو دا دومره محدوده نه ده، دا دومره محدوده نه ده. اسلام خو هغه اسلام دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن مسلمان سره په خندا خوشحالی سره ملاوېدل صدقه ده. او مبارک څه فرمایي چې په لاره تاسو د دریاب په خوا کې روان یو کنډول اوبه د چاله ورکړي او ادې ورله راواغېستې، نو دا هم یو لویه صدقه ده. ربیع علیه صلات وسلام خو دا هم فرمایي چې هغه انسان چې په چا کې خیر نه وي، په چا کې چې خیر نه وي، رسول الله مبارک فرمایي چې دی د انسان هغه چې کوم دنیا کې راغلی او کوم دغه کوالټي اپ د کې وي نشته دي، کوم صلاحیتونه دي، دا انسان دا وي مړ دی، وای دا مړ دی دا انسان. نو زه دا عرض کوم چې خلک دا وایي چې یاره پیسې نشته، زر نشته، زمین نشته او دا فلانی حج مې په وس کې نشته، عمره مې په وس کې نشته یا زما دا کار په وس کې نشته، نو کم از کم اخلاق خو ستا په وس کې دي که نه، کم از کم د زړه خو ستا په وس کې تکبر غرور دا خو ته نویستی شي که نه، کم از کم ستا چې کم خپل ماحول دی، خپله معاشره دی، دا خپل کور دی، خپل اهل و عیال دی، قو انفسکم و اهلیکم ناره، کم از کم دا خو ستا په وس کې دي. ته خو دغه شیزونه چې کم دی نو روغولی شي که نه، ته خو په دې کې کردار ادا کولی شي. هر یو فرد باندې که عالم دی، که ډاکټر دی، که انجینیر دی، که زمونږ سونه ادارې دي، د پاکستان په 22 یا 23 څومره کروڑه چې دله پته د دې نه لګي چې څومره کروڑه ده، څومره آبادي چې دا مرد دی که عورت دی که ماشوم دی که لوی دی، د هر چا خپله ذمهواري ده. پکار دی چې مونږ انفرادي طور باندې خپل ځانونه سم کو، پکار دی چې مونږ انفرادي طور باندې په خپل ګریوان کې وګورو، پکار دی چې مونږ تیاره کې په توره تیاره کې خپل کردار باندې وګورو چې ما خپل ځان د ځاني طور د دې مملکت خداداد دپاره څونه خدمت کړی دی،
ما د اسلام د پاره سونه خدمت کړی دی، ما د سماج د پاره سونه خدمت کړی دی، ما د معاشري د پاره سونه خدمت کړی دی، ما د خپل کل د پاره سونه خدمت کړی دی. نو هر سړی د خپل پیمانه په خپل معلومه شي. دغه سوچ خو مونږه کوو نه، زمونږه سعادت دی چې تاسو سونه کار کړی دی، تاسو کړی دی، تاسو کړی دی، دسه کړی دی، دسه کړی دی. نه، دا پرېږده، خپل ځان وګوره، خپل ګریوان کې وګوره او خپل زندگی وګوره. د چا 40 کاله زندگی تیر شو، د چا 50 تیر شو، د چا 50 تیر شو، د چا 30 تیر شو، د چا روانه زندگی. پر روانه زندگی کې تخپرستو نظر واچو چې تاسو کړی دی، ستا کړی تر اوسه پورې هغه شیزونه د لګزان سره کینو منشن کوي. زما دا یقین دی چې ستا کلم به چې کم دی د دویم او دریم لفظ نه مخکې ونړي چې تاسو کړی دی. او بیا چې کله موږ د معاشري باندې خبرو ته راشو، نو بیا زمونږ ټارګټ چې کم دی بدقسمتۍ نه هم علما کرامي، چې زمونږ علما کرام، بیا ټارګټ زمونږ مدارس وي، بیا ټارګټ زمونږ مساجد وي، بیا ټارګټ زمونږ د معاشري د سماج هغه خلک وي چې کم خلک د دې په خیر ښېګڼه کې کارونه کوي. نو ټیک ده، هغه طرف ته هم ته ځي، خو بنیادي کار دا د انسان ذاتي دی، ځکه چې معاشره د فرد نه جوړیږي. دا ټول مملکت دا د یو فرد نه، ټول اسلام او ټول کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله د حضور پاک د یو ذات نه جوړه شوې ده. هغه دشت بیابان کې، په هغه مکی معظمه په دشت بیابان کې، هغه کې هغه تنها نه د دونه ټول دنیا شپږ عربه مسلمانان ته ټول ته جوړ شوی دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ځل چې قربان حضور صلی الله علیه وسلم سره ناس ویجی، تاسو راته د خپل د نبوت یو دلیل او معجزه او ثبوت راته په خپل شونډو مبارک وای. وای دا د ابوبکر صدیق دی، یار غار دی دومره صدیق. هغه ورته فرمای نو د حضور پاک جواب وګورئ جی، چای مبارک ورته جواب ورکړي، ورته مبارک ورته فرمای چې زما د نبوت دلیل غواړي، نو د زما د نبوت د اعلان کولو نه مخکې، د نبوت د اظهار کولو نه مخکې، د قرآن د راتلو نه مخکې زما زندگی وګوره، دا زما په پیغمبران باندې دلیل دی. زما په هغه زندگی کې چې لا قرآن نه راغلی، لا قرآن نازل شوی نه دی، لا د الله د طرف نه پیغام راغلی نه دی، لا جبرائیل امین راغلی نه دی چې رسول الله مبارک ته. خو بیا بعد کې او فرمایل چې د رښتي او د صداقت او د ارڅ دا غینه مخکې چې لا قرآن نه راغلی، زما زندگی وګوره، په تمام زندگی کې ماته چرته دروغ وخایه، زما چرته بغض وخایه، چرته ظلم وخایه، چرته کینه وخایه، چرته هغه کار وخایه چې هغه د معاشري او د سماج خلاف وي. هغه نه چې کوم د اسلام خو لا راغلی، نو د معاشري د سماج خلاف ماته یو کار زما وخایه په زندگی کې، نو دا زما د نبوت دلیل دی. الله اکبر. دا زما د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم د معاشري د جوړښت د پاره چې څومره اصول، څومره قواعد او څومره زور په دې باندې راوړی دی، نو دومره نبی علیه الصلوۃ والسلام په بل څیز باندې زور نه راوړی. که د هغې زندگی وګوري انفرادي په معاشره باندې زور راوړی دی، او دومره غټ زور یې په باندې راوړی دی چې دا معاشره دومره ښایسته کړې ده چې نن الحمدلله د هغه معاشري چې کوم اثرات د 1400 کاله مخکینی دي، هغه اثرات او هغه فایدې موږ ته اوس هم ملاویږي. زموږ خپل کردار خو نشته که نه دی، زموږ خپل کردار خو د ټولې دنیا په وړاندې دی. زما کردار خو دنیا ته نن دا دی چې زما دستار او زما چې کوم د رسول الله سنت مبارک دي، هغه موږ چرته ورسول په خپل کردار باندې. نن د مسلمان په وینه چې دومره سپکه شوې ده، دا کردار دی. نن چې بغیر د څه وجې نه ماشومان بېکوره کېږي یا یتیمانان کېږي، زما خویندې میندې هغه ټولې کونډې کېږي، زما د سپینګیري ملا ماتېږي، دا زموږ د دې کردار د وجې نه ده. که زما کردار روغ وی، زما قول و فعل یو وی، او ما سره درد موجود وي، او ما دغه درد په بنیاد په خلوص باندې کار کړی وي، نو نن به زما دا کردار نو. بنیادی طور باندې زمونږه مفادات دي، مفادات دي. الله دیو کې چې دا مفادات زمونږه اجتماعي وي، خو چې اوسه پورې مونږ کې وي دا ټول مفادات انفرادي دي. هر یو سړی خپل مفاد لټوي، هر یو سړی خپل ځان جوړول غواړي، که بل باندې تیر شي، بلې د خپو د لاندې شي، خیر دې شي دي، خو دې چې کم دی نه جوړ شي. نو دا هغه جذبه ده او دا هغه یو بنیادی غلطي ده چې د دې د وجې نه مونږه چې زر کاله نورم تیر شي، نو مونږ بیا سمون نه خورو، بدتر نه بدتر کیږو. نو سبا کو مونږ به د ذات په ځای باندې د قوم سوچ کو، مونږ به د خپل کور په ځای د ملک سوچ کو، مونږ به د خپل چې کوم زما انډر او زما زیر اثر کمې ځای نه دي، نو په هغه ځای کې به زه د هغه جوړښت کوشش کوم چې د هغې د وجې نه دنیا ته زما له طرف نه یو ښایسته ښکلی پیغام ځي، یو د امن پیغام ځي، یو د محبت پیغام ځي، یو داسې پیغام لاړ چې هغه پیغام کې هغه وي چې او یره واقعي
چې اسلام دا دی نو مونږ هم قبلو. زه اکثر دا خبره کوم چې صحابه کرامو به چرته هم چې کم دی نو چاته د اسلام دعوت داسې نه ورکړه چې راشه کلمه وایا او دا وکړه او دا وکړه. نه، تاریخ په دې باندې گواه دی چې صحابه کرام به کم وطن ته لاړه او کم ملک ته بلاړه، کاروبار له بلاړه، تجارت له بلاړه، داغي کردار، داغي سچائی، داغي معاملات، داغي ناس ته پاستا، داغي فکر او سوچ او خبره به دومره پاکي وي چې هغه غیر مسلم به ویل چې خط دا دین دی نو بغیر داغي د وینا بغیر دین قبول وګرځول، یعنی ځان به پیش کول، ځان به کردار به پیش کول. داغي په خپل کردار باندې د اسلام دا چې کوم لوی قلار دا مضبوطه کړی دا نه کې هغه په ویناګانو باندې زموږ بد قسمتي ده چې وینا ډیره ده، زموږ وینا ډیره ده او د عمل کمزوري ده. نو ان شاء الله امید ده چې داسې خسته ښکلي ستاسو غونته خلک په معاشره کې وي او د معاشرې دپاره وخت په وخت د عوامو دپاره داسې د خسته ښکلي د پروګرامونو کوششونه کېږي، د هغې ته داسې خبرې وړاندې کېږي، د هغې دې سره به ذهن کولاویږي. نو امید دی دا زمونږ خلک ډېر هوښیار خلک دي. ټایم هم ډېر کم دی. دا ستاسو مدرسې متعلق زه وایم چې دا هم مونږ ته پته ولګي چې ځکه د مدرسې ډېر لوی کردار دی په علاقه کې چمګاونډ کې استاد اثر دی. جی جی دا مدرسه کله جوړه شوې ده؟ دا دې زموږ د مدرسې نوم خو د دارالعلوم افضلیه جی. زه په 2014 کې فارغ شوم جی. دارالعلوم محمدیه غوثیه بیرا شریف سرګودانه پیر محمد کرم شاه الحضري د پاکستان چیف جسټس پاتې شوی جی. د هغې د مدرسې نه بیا مې 2 کال مفتی کورس وکړو جی او بیا د هغې نه پس ما په 2016 کې جی د مدرسه شروع کړ. الحمدلله نن ما سره 324 تعداد دی، په دې کې 42 یتیمانان هم الحمدلله شته او دې کې مونږ 100% فری ایجوکیشن ورکو د نرسری نه والا تر میټریک پورې جی. شپږمې درجې پورې موږ سره ماشومان پکې ورسېده، حفظ دی پکې جی، کمپیوټر دی پکې جی او وخت په وخت باندې زما ترتیب دا وي چې زه داسې ستاسو ته پویان خلک راولم او میاشت کې یو ځل چې کوم د ماشومانو ته لیکچر ورکوي. سوړي زی پایان انقلاب روډ باندې جی دا واقع ده. نو زه د خپلو عوامو ته وایم که داسې یتیمانان ماشوماني، کمزوري ماشوماني چې خرچه نشي برداشت کولی نو خرچه موږ برداشت کوو، خرچه موږ برداشت کوو، کپړه جوړه جامې هم برداشت کوو، کرایي ورله د کور ورکو او انشاءالله هغه عالم او هغه سکالر به ته جوړو چې د هغه په وړاندې به د فرقواریت چې کوم دیوال دا بني د ده په وړاندې به چې کوم دی دا شینې اب یو ازادانه طور باندې اسلام خدمت قال الله قال رسول به بیانوي انشاءالله العزیز جی. مطمئن یې تاسو د دې هغه نه چې انشاءالله مونږ پرمختګ طرف ته روان یو. دا طلبا چې تاسو سره کم دي دا په دې جدید دنیا کې هم آهنګي او په قدیم کې باندې الحمدلله ما سره د میټریک چې کوم طلبه کرام دي انشاءالله چرته مو کپی خشو تاسو سره به کینو ته پوښتنه وکړو چې د میټریک هغه حافظان هم دي، د 3 درجه عالمان هم دي او په پېښور بورډ کې الحمدلله ټاپ 436 نمبر اغستې دي جی. دا د یو دینی مدرسې طالب علم جی اغستې دي. دا ډیره غټه خبره جی دینی کال واخلي جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کال چې ډراپ شي چې دوی ریډیو आवाज هم کوله وساتلی، فیسبوک هم کوله دی کال مو کینو. مهرباني کوئ چې تاسو کله کال کوئ نه هر څه بندوي نو مستربنی خپلېغه تاسو بیا خپل رائے شریکول شي. مفتی صاحب وطن عزیز پاکستان الحمدلله چې یو ریاست پاک دی او د ډیرو شهدا وینه د دې په بنیاد کې شامل ده. وقتاً فوقتاً د دې خلاف سازشونه هم شوي دي. مونږ اندرونی تورم کله د خپل بې وفایي او د بهرني سازش او کله د خپلو کې د اختلافات ونی کومې خبرې تاسو کې نو الحمدلله په علماو کې داسې علما چې مونږ ته راشي مونږ ډېر خوشحالي کو. دې نه مخکې مولانا ارشد علي قریشي صاحب د جامع اشرفي نه تشریف راوړی، هغې هم ډېرې ښې خبرې. مونږ یو سیریز به شروع کړی دی چې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړو چې مونږ په وطن عزیز کې دا فضا چې کومه ده دا برقرار وساتو. یو کالر ته هم بیا راځو تاسو ته. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رو سو خبرې کوي کم ځای نه؟ رحمت الله خبرې کوم چې رشید غړي کې خبر جی. څه به وایي؟ مفتی صاحب نه زما یو تپوس دی که نه جی یو سوال دی جی. زما سوال دا دی چې اوس یو ښځه ده او هغې خاوند مړ شي. هلو جی 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 ستاسو آواز راځي. او د هغې چې کوم دی په ګېډه باندې یې ماشوم وي جی. د عدت به دا 4 میاشتې تېروي که نه چې د کله د هغې ماشوم پیدا شو هغه پورې به جی جواب درکوو. مفتی صاحب غواړم چې دې ته دا جواب ورکړو. جی جی زموږ ستاسو خبره وکړه چې هغوی مفتي وویني نو ښه ده، دیني پوښتنه ضروري ده. جی دی تپوس وکړو جی. پوښتنه دا وکړي چې یو ښځه ته د هغې
حمل دی یعنی ماشوم اچھا او خاون مړ شو خجه ها نو دا عدت ته د 4 میاشتو لس ورځې که کم دی بیا دا بم دا چې کم د دې حمل دی چې کله حمل غشي ماشوم پیدا شي نو هغه سره د چې کم دی نو دغه بیا ختم شولو دا 4 میاشتې او لس ورځې چې کم دی نو بس دا خو د خاون یو حق دی د خاون یو عزت هم دی خو شری تور باندې د دې چې کله دغه شو ماشوم پیدا شو نو بیا ختم شولو جی مفتی صاحب څه پیغام ورکوي ما سره بالکل اخیری ساعت ډیر خوند وکړو یقینا ما کوشش دا وکړو چې بالکل زه خبرې ونه کم او تاسو انټرپټ هم نشوي ډیر بلها کالونه راغلي دي جی موږ کوشش کوو چې نن تاسو خبرې وورو زما به ډیر زیات امید خواهش چې تاسو که سبا خو زما خیال تاسو سره ټایم یا نه خو بیا که تاسو سره ټایم نو ان شاء الله چې تشریف راوړي چې موږ خبرې چونکې پوره نه کړې شوې بلا سوالونه بلها نکات پاتې شو څه پیغام ورکوي زموږ عوامو ته زموږ علماو ته زموږ د مدارسو هغه طلباو ته چې هغه د وطن عزیز پاکستان سرمایه ده او هغه د پرمختګ داسې امید بهار دی چې مونږ پاغي باندې ویاړو بیا هغه امید زمونږ باقی دی چې وطن مې ان شاء الله داخل چلی جی اول خدا دې چې ما خبرونه کې چې ما تاسو خپل سبق وریدو تاسو زموږ استادان دي تاسو ډېر ښه سبق مورولو هغه کې کمی غلطیاں موږ نشوي وینو تاسو نم هغه د یو چکم زموږ ناظرین دي اوریدونکو دي او غینم او پیغام خو زموږ جوم دغه د محبت پیغام دی چې بس تستړي شو ډېر قربانیان ورکې ډېر ویني متويش ولې بے ځای لاړلې او ډیرم دا وطن داسې لوټي دی دشمن مو مکار دی دشمن مو چالاک دی دشمن مو ډیر چالاک دی الحمدلله مونږ سره طاقت او قوت د ایمان دی نو ټول ته زما د خواست چې ډیر په محبت سره ډیر په مینې سره خپل قام جوړ کړئ خپل خوره جوړه کړئ خپل ځانم جوړ کړئ خپل بچیم جوړ کړئ علماء ته زما درخواست دی د دې عوامو په سر باندې د شفقت لاس کېږدئ او د دې کفر او د دې بدعاتو او د دې سي شذونو خبرونه او د داسې فتوونه ځان اوساتي چې سره منافرت او نفرت خوري او د دلیل په جواب خبره د دلیل په جواب باندې د خبرو اجازه هر چاته شته څومره چې زمونږه اوریدونکو دي ټول ته دغه خواست چې خپل علماء قدر وکړي او د خپل خورې او د خپل وطن د پاره د هیڅ قرباني نه درېغ مکوي مفتی صاحب ډېر شکر گزار یو جزاک الله تاسو تشریف وروړو بیا هم سترګې پلاریو ان شاء الله تاسو غونته روخان فکر علما زمون اساسه ده په دعا به اختتام کوو ناظرین کرام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنوبنا إلا غفرت لنا ولا همومنا إلا فرجت لنا ولا حاجتنا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحد اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.